من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن إمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: من يفسد على ضعفاء شيعتنا عقائدهم فهو أشد عليهم من جيش يزيد. امام حسن عسکری علیه الصلاة والسلام نا روایات نقل شوه ده. امام علیه الصلاة والسلام یهی څوک مو شیعو ضعیف شیعو عقیده خرپوي هغه یزید لښکر نه زیات بدتر دی. کومه فتنه اوس ساری اوچات کړی دی چې دوی هیڅ بنیاد نشته دی، فقط صرف ای خبرو حاده پوری دی. نو سه حدیث تا، نو سه روایات شته دی، نو سه قرآن آیات شته دی، اور صرف خپله یوه نظریه بی بنیاده پیش کوي یا عقیده پیش کوي که هیڅ هغې نشته دی، بنیادی نشته. حتی که مجتهدینو سې هم خبرې کوي، رهبر معظم سې هم خبرې کوي، امام خمیني سې هم خبرې کوي. دغه یزید لښکر نه زیات بدترین لښکر دی. لکه څنګه حسن عسکري علیه الصلاة والسلام نه حدیث مو تاسو ته بیان کړو چې دغه بدترین لښکر دی، جیش یزید دی. دغه لښکر چې هغه شیعو عقیده، کمزور شیعو عقیده خرپوي. اور الحمدلله ټیم باندې لکه اقدام وشولو، علماو هم خبرې وکړلې، همداسې نور هم خبرې وشولې اور گرفتار شول. کوم کسانو دغو ترویج کولو لپاره چینار نه دا کسان ونیول شولو، جیل ته واچولو، گرفتار یې کړو. ویلي مولا علی علیه الصلاة والسلام فرمایش کوي چې فتنه نطفه کې ختم کا اور پکور څنګه سار اوچات کې پکور د ختم شي. الحمدلله دا اقدام وشولو، خو نوره پکور د شیعو ته پاته وي، بیدار وي، هوښیار وي. داسې نه وي چې موږ تاسې څوک عقیده خرابه کړي اور موږ تاسې هغې کې راشو. خو یما اراده دغه دی چې دنیا زه گفتگو وکړم چې دې څه کومې خبرې کړي دي، اشکالات یې کړي دي، د هغه ځواب یې کوم. خو فی الحال دې علما وکړلو چې الحمدلله دا کومه فتنه شروع وه هغه یې چې کله سرکوبه شوله اور چې دغه چال کې رانه شوي. دغه لکه څنګه امام یې چې دغه یزید لښکر نه بدتر لښکر دی چې دی نو تاسې شیعو عقیده خرپوي. الحمدلله دوی ناکام شولو.